أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. قبیل قدر سمین و نصیرین دا آیات چې تاسو ته مو تلاوت کړل د سوره بینه درشمې سپاره کې ده. دغه آیې ذیل کې لفظ شیعه باندې بحث شوی دی چې کسه ځنه تاریخونو کې شته چې شیعه ورسته پیداوار دی، دو سیاسي پیداوار دی، دو رد عمل والا پیداوار دی، دو عبدالله ابن سبا پیداوار دی، پلانکه مختلفې خبرې کېږي. خو بهرحال دې دپاره څه مختلفو کسانو ته څه هغه حقیقت غواړي څه وایوري هغوی دپاره څو نکتې دي حوالې سره ذکر کوم چې دغې آیې کې خداوند عالم یایي چې هغه کسان څه مؤمنان دي و عمل صالح یې کړی دی، دا د ځمکې بهترین مخلوقات دي. حاکم حسکانی نمیگی نیشابوری دا د علماء اهل سنت پنځمې صدۍ مفسرینو نه دی. دې شواهد و تنزیل کی تقریبا مختلفو اسنادو سره 20 روایات راوړي دي چې هغوی نه څو روایات څخه هم هغوی کې یو روایت ابن عباس نه دی. ابن عباس هم سنیانو ته قابل قبول دی هم شیعو ته چې بهترین مفسر قرآن دی. دا یې چې کله دا آیه نازله شوله یعنی ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریه، پیغمبر د علی ته کو څه هو انت و شیعتک دین مراد یو ته وي تو شیعه دي ستاتی انت و شیعتک یوم القیامه ورځ قیامت ته وي تو شیعه به کوم حالت کې رسی راضین مرضین تاسو خدای نه رضی خدای تاسو نه رسی و یعتی عدوک غضبانا مقبحین و تاسو دشمن به سکوم دی هغه به غضب حالات کې مایوس حالات کې و جهنم ته روان شکل کې به نسیلیږي رسی به پسی کې به نو کوسه دغه حدیث کې چې حاکم حسکانی ابن عباس نه روایت کړی دی یعنی لفظ شیعه خود پیغمبر زمانه کې استعمال شوی دی. داسې نه څه دا ورسته والا پیداواري ابو برزه نمیږي هغه هم یایي چې کله دا آیه پیغمبر قرائت کړی ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریه، پیغمبر دکا هم انت و شیعتک یا علی دین مراد توی تو شیعه دی یا علی و میعاد ما بین و بینک الحوض ما و تو سید ملوی دلی زای اغا حوض کوثر دی التا بزت است انتظار کیام. دین لور جابر بن عبدالله انصاری پیغمبر مشهور صحابی دی غیس پیغمبر سره یو زای ناست و کعبه کوټې سره پیغمبر سترګې شولې علی طرف ته قد اتاکم اخی متدکا صحابه کرام دی ما ورور علی روان دی. اغنه بعد علی علیہ السلام په باره کې پیغمبر وویله کعبې طرف ته مخ کو چې و رب هذه البنیه د کعبې رب نه ما قسم وي چې ان هذا علی و شیعته د علی شیعه هم الفائزون یوم القیامه ورځ قیامت علیه کامیاب دی د علی شیعه کامیاب دی. بیا پیغمبر مو طرف ته مخ کو ویله چې اما والله انه اولکم ایمانا بالله ټولو کې عمل کس خدای نه ایمان راوړی دی علی دی و اقوامکم بامر الله ټولو نه زیات څه د خدای امر باندې قایم و دایم دی علی دی و اوفاکم بعهد الله ټولو نه زیات څه وفادار دی د خدای عهد باندې هغه علی دی و اقضاکم بحکم الله ټولو نه زیات څه بهترین فیصلې کوونکی دی هغه علی دی و اقسمکم السویه ټولو نه زیات څه نظام عدالت سره تسویه سره مساوات سره څه تقسیم مال کې هغه علی دی و اعدلکم فی الرعیه تاسو رعیت کې ټول نه بهترین عدالت کې هغه علی دی و اعظمکم عند الله مسیه او خدای سره زیات عظیم دی هغه علی دی. قال جابر د کو فانزل الله سکل دا فضیل د علی بیان شول د آیه نازله شو ان الذين امنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریه سکل آیه نازله شو فکان علی اذا اقبل سکل علی را قال اصحاب محمد نو اس پیغمبر د صحابه کرام چې کله به علی رتللی د هغو صحابه او خولې باندې به دا جمله ډېره وه قد اتاکم خیر البریه بعد رسول الله پیغمبر نه وروسته بهترین عالم څه کوم دی بهترین مخلوقات علی راغللو خیر البریه باقاعده د علی لقب وګرځېدلو. لذا دین علاوه نور هم د کې روایات شته دي څه سوای کې محرکه دین علاوه ځنه محمد شبلنجی څه کوم دی نور الابصار کې جلال الدین سیوطي دور منصور کې دا ټوله روایت راوړي دي. دور منصور د اهل سنت مشهور تفسیر دی هغه کې جلال الدین ابن عباس نه نقل کوي چې ان الذين امنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریه آیه څه کله نازله شوله نه پیغمبر علی ته وویله چې انت و شیعتک یوم القیامه راضین مرضین یا علی تا ورځې کامیابی ته دا شیعه کامیاب دي تاسو خدای نه رضی خدای تاسو نه رضی. بیا دین علاوه څه د ابن مردوی څه د علی نه نقل کوي چې پیغمبر وویله
موت ویل الم تسمع قول الله عز وجل علی جان ته دا قول نه دی ورېدلی چې ان الذين امنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریه. دغه عین مراد څوک دی؟ انت و شیعتک و موعدی و موعدکم الحوض. علی دینه مراد یو ته تو شیعه دی تاسې موږ تاسې وعده بیا حوض کوثر دی مال ته به میلویږو. اذا جئت الامم للحساب څه ما سره امت د رسول راشي حساب دپاره تدعون غرا محجلین، خو تاسې ته چې کوم دعوت میلویږي تاسې به کوم حالات کې وته تو شیعه به حالات کې رسېږي چې تاسې ټنډونه به نور خیږي. ځکه د امیر المؤمنین یو لقب لکه څنګه امام المتقین یا امیر المؤمنین یو لقب دی قائد الغر المحجلین. سالي دغو کسانو رهبر دی چې هغوی ټنډونه به بیا هغه نور شبک کوي نور ونه خیږي. دغه روایت دپاره نوره که چې غواړي حقایقو نه واقعا ځان خبروي نو خطیب خوارزمي مناقب کې، ابو نعیم اصفهانی کفایت الخصام کې، علامه طبری خپل تفسیر کې، دین الله ابن صباغ مالکی فصول المهمه کتاب دی، علامه شوکانی سکم دی فتح الغدیر دی، شیخ سلیمان حنفی قندوزی یا نبی الموده، الوسید مشهور اهل سنت مفسر هغه روح المعانی هغه کې دغه حدیث باندې بحث کړی دی چې یا علی ته تو شیعه ورځې د قیامت کامیاب دي. لذا دا جمله بالکل نادرست ده چې چوکې مورخ ذکر کوي د خنک کوي څنګه وي چې شیعه ورسته پیدا ور دي د شیعه او تخم خود پیغمبر زمانه کې رسول الله په خپل وکړلو چې یا علی ته او ته شیعه کمیو دي. پروردگار نه دعا ده چې خدای د علی لیارې باندې قائم او دائم علی لیارې کې شهادت علی لیارې زنده کول موږ ته توفیق نصیب کې. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.